أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن او ويل يوسري داس سڑے چو مؤمن ایماندارا من آل فرعون او دے دا آل دا فرعون دا خاندان دا فرعون یکتم ایمانه پټولو دو ایمان خپل لرا دیوی اتقتلون رجلا آیا قتلوی تاسو یو داسی سڑے ای یقول ربی اللہ چی وی حغا چی رب زما اللہ دے وقد جاءکم بالبینات من ربکم او یقینا راغلے دے حغا تاسو تا بالبینات پواضح موجزو سرا من ربکم د جانب دربستا سنا وَإِن يَكُ كَاذِبًا کچرت بالفرض ویدے دروغ جن فعليه كذبه نو پد باندې بیا دے وبال د دروغ ددو وَإِن يَكُ صَادِقًا او کچرت ویدے رشتنے یصبکم بعض الذی یعدکم نو درو برسیگی تاسو تا باز حاغ عذاب یعدکم چی وعدی کڑی دستاسو سرا ان اللہ لا یهدی بے شک اللہ تعالی ہدایت نکی من حاغی چاہتا هو مسرف کذاب چی وی حغا اسراف کون کے دا حد نتیر وطن کے او دیر دروغ جن یا قوم اے زما قوما لکم الملک اليوم ستاسو د پارا د بادشاہی ننورزی ظاہرین فی الارض غالب تاسو پزمک کے فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا پس سوک بمدد وکی زما دا عذاب دا اللہ نا ان جاءنا کچری راشی منگتا پا منگ باندے قال فرعون ویل فرعون ما اریکم زن خایم تاسوتا الا ما ارا مگر هاغ سچ زیوینم یعنی زمشوره ندر کوم تاسوتا مگر د هاغ سچ زپی پوهیگم وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او زن خایم تاسوتا مگر لار صحیح لار برابرا وقال الذي آمنا او ویل هاغ سڑی چی ایمان را وڑے و هغا یا قوم اے زما قوما انی اخاف علیکم بے شک زیریگم پتاسو مثل یوم الاحزاب پشان دا عذاب دا غورز د مخکنو امتنو دا غډلو مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود پشان دا غ حالت د قوم د نوح علیہ السلام او د قوم عاد او د قوم ثمود والذین من بعدهم او پشان د حالت د هاغ کسانو چې ورستو د دوینا وما الله يريد ظلما للعباد او ندے اللہ تعالی چې غواړي ظلم په بندگانو ویا قوم او اے قوم زما انی اخاف علیکم یوم التناد
بیشکا زیریگم پتاسو یوم التناد پاغی ورزی د چغو باندې د چغو وخلو باندې یوم تولون مدبرینا دا داسې ورځ ده چې وبګرځئ تاسو شا کوونکي ما لکم من الله من عاصم نبوي ستاسو دپاره د عذاب د الله نه څوک بچ کوونکې ومن یضلل الله او هاغه څوک چې گمراه کی دلر الله تعالی فما له من هاد پس بیان نوی د پار څوک هدایت ورکوونکې لار خودونکې ولقد جاءكم يوسف او یقینا راغله او تاسو ته حضرت یوسف علیه السلام من قبل مخکد دی وخنا بالبینات پواضح معجزو سرا فما زلتم فی شک پس ہمیشہ وی تاسو پشکی مما دہاغ سنا جاءکم بیہی چه هغا راغلے و تاسو تپ هغی سرا حتی اذا حلکا آن تردی چه وفات شو هغا قلتم نویل تاسو لن یبعث اللہ من بعده رسولا ہرگز با اللہ راون لیگی ورستو ددنا یو رسول لرا پیغمبر لرا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب هم دغرنگی گمراہ کوي الله تعالی هاغه څوک چې هغه وی اسراف کوونکې د حد نه تیروتونکې مرتاب او شک کوونکې الذين دا هاغ کسان دی یجادلون فی آیات الله چې دوی جګړې کوي په بار د آیاتونو د الله کې بغیر سلطان اتاهم بغیر د دلیل نا چراغلې وی دوی تا کبر مقتن عند الله ډیر لوی سجده دا جګړه په اعتبار د غضب په اعتبار د غصې او د خفګان سره عند الله په نزد الله باندې وعند الذين آمنوا او په نزد هغه کسانو چې هغه ایمان راوړی دی كذلك يتبع الله هم دغرنگی مہر لگوی اللہ تعالی على كل قلب متکبر جبار پټول زړه د هر متکبر او ظلم کون کی ظالم وقال فرعون او ویلیو فرعون یا حامان ابن لی صرحا اے حامانا جوړ کړه زما د پاره یو ماڼۍ یو اوچت عمارت لعلی ابلغ الاسباب شاید چې زه ورسېږم لارو ته لارو د اسمان ته اسباب السماوات هغی لارو د اسمانونو تا فاطلعو چی اگورم زا الہ موسیٰ معبود د موسیٰ علیہ السلام لرا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا او بیشک ز گمان کوم پد باندې د دروغجن وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ هم دغرنگی خیستکڑلی شیو د فرعون د پارا سوء عمله هغبد عمل دد وصد عن السبیل او منکول د لار نیغنا خلق لرا
وما کید فرعون او نو تدبیر د فرعون الا فی تباب مگر په تباہی کې په ہلاکت کې